لکه دا مومن شان نه ده. مومن شان دا ده چې دا مطلق پاکوالی بیانوي. لہذا دا تاکید شو. سبحت الله سبحانا، زه نسبت پاکوالی کوم الله ته په پاکوالي سره. تاکید دی فعل شو. یو بیا موږ داسې وکړل چې دا سبحان څه ده، دا عامل محذف کړ چې سبحت ده، فعل فاعل حذف شو، سره د مفعول به نه، مفعول به هم حذف شو اختصار پاره. دا مصدر چې ده سبحان، دا ضمیر ته مضاف کړ چې دا ضمیر د مفعول به ته راځي ده. سبحانه فعل محذف که فاعل سره د مفعول به. دا مصدر چې ده سبحان، دا ضمیر ته مضاف کړ چې دا ضمیر د مفعول به ده، چې هو سبحانه دا هو ضمیر دا الله سبحانه ته په ترکیب کې راځي ده، نو دا ضمیر د مفعول به شو. سبحان خو خپله تاکید پاره و. اوس دا دوه علتونه شو. یو علت دا چې دا سبحان تاکید و فعل پاره، دوم دا چې دا مضاف شو ضمیر د مفعول به ته چې دا هو ده. دا هو ضمیر خو الله سبحانه ته راځي ده په دغه ترکیب کې چې سبحت الله سبحانا. او دا قاعده ده چې مفعول مطلق تاکید دی فعلی یوا نوې عادت پاره نه بلکې تاکیدی بس. لکه دلته تاکید پاره ده سبحت الله سبحانا، زه د الله پاکي بیانوم په مطلق پاکوالي سره. داسې نه چې یوه نوع بیانوم یا دا نه چې څو عدد بیانوم. دا مفعول مطلق تاکید دی فعل. چې مفعول مطلق تاکید دی فعلی یعنی نوې عادت پاره نه یوا اب مضاف فاعل ته یا مفعول به ته یا ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ته. لکه دلته ضمیر د مفعول به ته مضاف ته سبحانه، دا هو ضمیر الله سبحانه ته راځي ده په دغه ترکیب کې چې سبحت الله سبحانا، زه نسبت پاکوالی کوم الله ته په پاکوالی سره. دغه الله سبحانه چې په ترکیب کې دا دې ته د سبحانه ضمیر راځي ده. نو دا سبحان مفعول مطلق و، دا تاکید دی فعل وی وا ځکه دا مراد و چې زه الله پاکي بیانوم مطلق پاکوالی تاکید سره. دا سبحان څه ده مفعول مطلق، دا تاکید و یو او مضاف ته ضمیر د مفعول به ته ځکه سبحانه کې دا هو ضمیر الله سبحانه ته راځي ده. او دا قاعده ده چې مفعول مطلق تاکید د فعلی وا او مضافي فاعل یا مفعول به ته یا ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ته. لکه دلته ضمیر د مفعول به ته مضاف ده. بیا به عامل حذف پاس فی وجوبی قیاسی، عامل به حذف وجوبن قیاسن، وجوبن به حذفی. ولی به وجوبن حذفی ځکه چې قرینه هم ده د حذف، نائب موجود ده. قرینه خو دا نسب د سبحان ده، د سبحان نسب قرینه دی دا چې دلته عامل شته دی چې هغه د سبحان پر ناسب ده، نسب یې ورکړی دی چې سبحتو ده. دا نسب دا قرینه د حذف شوه، دا قرینه د فعل ده ځکه نسب خو بیا د عامل نه راځي. نو خو دا سبحان نسب چې دا قرینه دی دی شوه که نه چې دلته عامل شته دی. دا حذف یوه بل دا ده چې دا سبحان معمول ده، مصدر ده که نه، معمول قای مقام د عامل ده، دا ساده مصد شو یعنې قای مقام د عامل شو. نو قرینه هم راله پاس فول فعل ساده مصد موجود شو، د فعل قای مقام موجود شو چې دا سبحان ده چې دا معمول قای مقام د عامل ده. نو قاعده دا ده چې د عامل چې د معمول مفعول مطلق نسبی قرینه موجوده وي، ساده مصد موجود وي چې دا مفعول مطلق په خپله باندې د عامل قایم مقامي. بیا به عامل حذف وجوبن، نو عامل مونږ حذف کړو وجوبن، قرینه موجود ده که نسب ساده مصد موجود ده ځکه سبحان خپله قایم مقام د سبحتو ده، معمول قایم مقام د عامل ده. دا خو حذف وجوبي واجب ځکه ده دا حذف. دا قیاسي ده. قیاس څه معنا؟ حذف وجوبي قیاسي. قیاس معنا علت تقاضا کوي. حذف قیاسي دا معنا قیاس به معنا العلت، علت تقاضا کوي چې خامخا به حذف کړه. څه شي علت ده؟ دلته علت دا ده چې ګوره دا سبحان تاکید دی فعل ده یو ټکی.
بیا ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به یا فاعل یا مفعول به ته مضافي یا ضمیر د فاعل یا ضمیر د مفعول به ته مضافي دلته ضمیر د مفعول به ته مضاف ته هو ته چې دا الله پاک ته راځي ده نو دا تاکید هم ده د فعل ضمیر د مفعول به ته راځي ده دا سبحانه ضمیر مضاف ته ضمیر د مفعول به ته دا یقیني علت تام دی د خبره ده چې امیر به خامخا حذف کړي ولې ځکه د سبحان تاکید دی فعل نو تاکید خو عین مؤکدی لکه ته ضربت ضربا وایي نو ضربا خو عین ضربتو ده نو د سبحان خو عین سبحتو ده تاکید ده کنه تاکید خو عین مؤکدی د سبحان عین سبحتو ده یوا بیا مضاف ته ضمیر د مفعول به ته سبحانه انو مفعول به خو پس راځي چې فعل کنه چې فعل نه بیا مفعول به چیرته راځي نو دا علت دا دواړه خبره چې دا سبحان تاکید و د فعل تاکید عین مؤکدی یعنی دا مفعول مطلق عین فعل ده بل دا مضاف سره ضمیر د مفعول به ته ضمیر د مفعول به خو پس کېدای شي چې فعلی نو دا دواړه خبره چې دا تاکید هم شه ضمیر د مفعول به ته مضاف شه دا علت تام د دې خبره شه چې عامل وخامخ حذف کړه کني حذف کړه دا خو لغوه کار کړه چې مفعول مطلق تاکید دی فعل نو تاکید یعنی مؤکد ده نو څه لپاره ذکر کړه به فعل تاکید یعنی مؤکد ده کنه بل دا مفعول مطلق ضمیر د مفعول به ته مضاف ده چې مفعول به خو فعل شته کنه خدای دې دلیل ده چې فعل شته نو تاکید د فعل دلیل دې ده چې فعل شته اما مفعول به ته اضافت دلیل دې ده چې فعل شته نو دواړه خبرې علت تام دې چې فعل شته به چې علت تام موجود دی فعل اته بیا فعل ذکر کیا بیا دا خو فضول کار کیا دل وجنا عامل حذف تا پاس فی وجوبی قیاسی سره اوس سبحانه وش نو متول عبارت دا څه چې سبحت الله سبحانا ځ نسبت پاکوالی کوم الله ته پاکوالی سره د تاکید سره ادا مختصر شه سبحانه پاکواله دی الله هر عیب نه دی الله پاکواله هر عیب نه دا مختصر شه هغه متول عبارت وو اوس اعتراض وو نو انو واردېږي اعتراض دا چې لکه سبحانه دا خو مضاف مضاف الیه دی نه دا خو مرکب ناقص ته مضاف مضاف الیه ته خو مرکب ناقص وایي او مرکب ناقص خو په کلام کې نه استعمالیږي دا مخاطب ته فایده نه ورکوي که نه مخاطب ته خو فایده کلام تام ورکوي چې مسند خو وي پکې دا خو مضاف مضاف الیه دی جواب دا چې نه دا په حکم د متول کې ده دا سبحانه چې ده دا مختصر من المتول ده چې کوم مختصری متول نه په حکم د متول کې نو دا د متول په حکم کې دا متول خو کلام تام ده سبحت الله سبحانا آیا کلام تام ده کنه دا خو غیر مختصر شوی ده په دې تور مختصر شوی ده چې اصل کې سبحت الله سبحانا ده بیا مو سبحان هو ته مضاف کړ ضمیر د مفعول به ته مضاف کړ تاکید د فعلم ده نو عامل حذف ته پاس فی وجوبی قیاسی سره وجوبی ولې ده ځکه کرینه ده نصب اساد مصد ده چې مفعول مطلق کا مقام دی عامل ده قیاسی ولې ده علت تقاضا کې کنه ځکه چې مصدر علت مصدر عین فعل ده یک یو شی دی تاکید پاره ده یو ضمیر د مفعول به ته مضاف ته نو ضمیر د مفعول به خو علت دې خبره ده چې فعل شته چې تاکید می یا مفعول به وي دا دواړه علت تام دي د خبرې چې فعل شته چې فعل شته علت تام موجودي چې فعل شته بیا فعل ذکر کړه خو لغوه کار ده دې وجنه اصل کې دا عبارت متول ده دا غ متول مختصر ده نو مختصر په کوم متول کې څه متول خو کلام تام نو دا په کوم د کلام تام کې څه دا سبحانه چې کلام تام په کوم کې څه نو ذکر کوله فضول نه دي فضول پس وای چې خالی مرکب ناقص وای دا مرکب ناقص نه ده کنه دا په کوم کلام تام کې ده اوس دا مصنف څه ده دلته چې ذکر کوي دا صفات ته الله ذکر کوي صفات ته الله ذکر کول دا د الله حمد ثنا ده ځکه حمد دې ته وایي چې ته د رب سبحانه صفات ذکر کوي صفات ربوبیت صفات الوهیت صفات معبودیت صفات علم غیب صفات نفع ضرر صفات مشکل کشایی دا ټول صفات څه دي دا د خدای توب صفات دي چې رب وال صفاتی مالک تا خالق تا رازق تا الوهیت صفاتی
معبودیت الوهیت په معنا د معبودیت سره د معبود صفات د معبود پر خدا صفات کنه چې دا ته نفع ضرر درکوای شي تا مړوای شي په اراده سره هیڅ نقص نه پکې هغه ذات معبود واقع کېدای شي د صفات ربوبیت صفات معبودیت صفات الوهیت صفات نفع د ضرر صفات علم غیب دا ټول الله سره دي نو دا معنا سبحانه الله پاک ته هر عیب نه ځکه هر عیب نه پاک ته کنه هر عیب نه الله پاک ته چې د خدای توب ټول صفات د سره دي د خدای توب ټول صفات کوم دي رب صفات معبود صفات الہ صفات مشکل کشا صفات حاجت روا صفات عالم الغیب صفات دا ټول د سره دي چې ټول د سره دي عیب نه پاک ته کنه نو سبحانه دا بیان دی صفات سلبیه ده چې دا هر عیب نه پاک ده رب دا معبود دا الہ دا عالم الغیب دا نافع دا زوار دا مشکل کشا دا حاجت روا دا هلذا هر عیب نه پاک ده نو سبحانه دا صفات سلبی شو چې هر عیب نه الله پاک یو او وروسته پسې وایي ما اعظم شانو لفظي پښتو ترجمه مې داسې کړه سبحانه پاکی د الله لره ورسره داسې وایي چې ما اعظم شانو څومره عجیبه لوی ده شانو صفات وجودي دی الله څنګه عجیبه لوی دی زه تعجب پکې کوم تعجب ولې پکې کوي ما عقلي حاته کې نه راځي ولې نه راځي لکه ما عقل خو متناهي ده شان دی الله غیر متناهي ده کل یوم هو فی شان الله شان غیر متناهي ده د دې صفات غیر متناهي اما عقل خو متناهي ده دومره یو نکومره ده نو په متناهي کې غیر متناهي شی نشي راتلی نو سبحانه پاکی د الله لره ورسره داسې وایي چې ما اعظم شانو څومره عجیبه لوی ده دا ما اعظم تعجب سره ده څومره عجیبه لوی ده شانو صفات وجودي دی الله دومره عجیبه لوی دي چې زه پکې حیران ما عقل کې نه راځي هلکه ولې د عقل کې نه راځي ځکه عقل متناهي قوت ته دومره نه کنه لګونه ا د خدای شان څه ده غیر متناهي د الله صفات خو غیر متناهي دي غیر متناهي په متناهي کې نشي راتلی دا شوه دا یې معنا شوه نو سبحانه صفات سلبي دي اما اعظم شانو صفات ثبوتي دي السلب مقدم په ثبوت ځکه سلب عدم ده ثبوت وجود ده عدم مقدم په وجود یو ځکه سبحانه مخکې که په معظم شانو دومه وجه ده چې سبحانه یې مخکې که په معظم شانو ولې مخکې که دا صفات سلبي سبحانه دا ولې مخکې کړه د صفات ثبوتیه باندې بله وجه ده چې سلب کې خو نقایصو نه پاکوالی ده لکه خیرنې کپړې درې کې دا خو نقایصو نه پاکوالی ده معظم شانو دا خو صفات وجودي دي دا خو تحله ښایسته په صفات وجودیو لکه ښې جامې واغوندې مثال نو سبحانه کې تخلا ده خالیوالی د نقایصو نه اعظم شانو لوی د شان دی الله دې کې تحله ده یعنی ښایسته په صفات وجودیو عقیده دا ده چې تخلیه مخکې په تخلیه اول به تخلیه کې اخیرنې جامې خو به لرې کیا کنه سر به مینځې په صابون بیا به وروسته تخلیه کوي یعنی ښې جامې به بیا وروسته اغوندې نو تخلیه مخکې ده په تخلیه باندې دې وجې سبحانه وایي مخکې کړه په معظم شانو باندې دا بله وجه ښه جي بله وجه هم شته دی لږ زه ټیک یم بیمار یم ښه بس دی پوه شو ښه